عبد الله بن عمر صاحب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکو لتلو یا رکوع برابر سیدون لاسونه به چوتو دا د ټول نه بهترین روایت ته روایت د رفع الیدین د حضرت عبد الله بن عمر صاحب شاګرد دی حضرت امام مجاهد رحمت الله علیه. امام مجاهد صاحب عبد الله بن عمر صاحب دا حدیث نقل کړي د نبی علیہ السلام چې بار بار به لاسونه چوتول. او زه خو شاګرد د عبد الله بن عمر صاحب ولس کاله مو سره تیر کړي ما عبد الله بن عمر صاحب نه لیدل چې بار بار لاسونه چوت کړي. نبی علیہ السلام علیه خبره نقل کړي چې نبی علیہ السلام بدل کول او اوس دې څه مطلب دی دغه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو کار کړی دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې خبره دا ذکر کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې رفع الیدین بار بار لاسونه چوتول دا مستحب نه دي بلکې یو پر لاس چوتول هغه نه پس نه چوتول لاسونه داسري دا مستحب جګړو خبره وکړي نشته بلکې بهتر کم دي. امام ابو حنیفه صاحب دیته بهتر وي امام شافعی صاحب امام احمد بن حنبل صاحب چې بار بار لاسونه چوتول بهتر دي نو دې کې د جګړو خبره هغه نشته د استحباب او د عدم استحباب خبره دا مسله ده. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو بل روایت نقل کړي چې هغه مسلم شریف روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعه تر وته صحابه کرام په مانځه ولاړو بار بار لاسونه چوتول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دا څه د اړیمار اسونو په شان دي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا خو دې سره لکه اس چې هغه اړی کې او لکه بار بار چوتای نو د سیمه کوي په مانځه کې څه کوي اوس کو نو فی الصلاه په مانځه کې تاسو اوسېږئ هغه په آرام په سکون سره اوسېږئ. نو دا تاسو نه یو تاسو کومه چې آیا یو کار هغه کول مخکې کې یو کار پر خودل مخکې یو کار به وکړي داغه نه پس په پرې دی کنه وایي په دې باندې نو موږ وایو چې دوانو طرف ته حدیث مبارکه دی بار بار لاس پتول او دا اغه نه منع نو منع به راضي چې کار شوی کنه پته لګي اخیری عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو لاسونه پورته کول اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریخو دې نه معلوم چا په دې حدیث باندې اعتراض کړي پته لګي دا په کومه دنیا کې ورنو چا په دې حدیث باندې څه کړي رد کړي چې دا صحابه کرامو چې سلام ګرځاو نو په هغه وخت کې بار بار لاسونه چوتول نبی علیہ السلام دا اغه نه منع کړي نو موږ دې په سلام باندې انسان د مانځ